نو زما د خدای په ذات باندې قسم مې راته وخوړو دا د دې خبرې دلیل دی چې دا خبره به انشاءالله زما بې ځایه نه وي چې دا یو مختصر صورت په ستا ټوله زندگی بدلی. دا مختصر صورت په ستا د دنیا او د آخرت د کامیابۍ لویه ذریعه جوړي. د قرآن شریف په هغې صورتونو کې یو صورت دا دی. اول ته د دې صورت لږ فضیلت بیانو چې د دې د الله په جناب کې څومره لوی مقام دی. بیا راته مختصر شان معنا بیانو او بیا راته مقصد بیانو. زما عزتمند ورونو دا د قرآن شریف په 13مه سپاره کې دا صورت دی، مکی صورت دی، مکه مکرمه کې نازل شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم سجانه یو ځل صحابو ته ووی وی په تاسو کې داسې څوک شته چې د قرآن شریف د 1000 آیاتونو د ویلو ثواب حاصل کړي، چې په یو وخت د 1000 آیاتونو د ویلو ثواب حاصل کړي. لکه زه د یو آیت خبره نه کوم، د یو ټکی خبره کوم چې د قرآن شریف یو ټکی چې وي یو حرف، نو رسول الله مبارک وی 10 نیکۍ به الله ورکوي. 2 حرفه دي وي نو 6 نیکۍ، 3 حرفه دي وي نو 13 نیکۍ. نو بیا رسول الله مبارک یو مثال وی چې الف لام میم دا زه ویم چې یو حرف نه دی بلکې دا 3 حرفه دي. نو چا چې یو ځل وي چې الف لام میم د ده په عملنامه کې به الله د دې 3 حروفو د برکته 13 نیکۍ ولیکي. اوس تا اصله سوچ کوه چې د 1000 آیاتونو برابر ثواب ستا په عملنامه کې لیکل کېږي. دا ډېر لوی شان لري. صحابه یا رسول الله دا خو ډېره ګرانه ده په یو ځل چې د 1000 آیاتونو د ویلو ثواب زه په عملنامه کې په یو ځل. رسول الله مبارک ورته دا ډېر آسان دی. وی څنګه؟ وایي چا چې یو ځل صورت تکاثر الهاکم التکاثر صورت دا غون صورت یو ځل وي، د دې یو ځل د برکته به الله رب العالمین د ته په عملنامه کې د 1000 آیاتونو عمره ثواب الله ولي. دا صورت تکاثر الهاکم التکاثر دا یو صورت. دویم فضیلت وار رسول الله صلی الله علیه وسلم خو به د صحابو تربیت کو. نو یو ځل یې ورته وي تاسې ټول کینې، وایي زه تاسو ته یو صورت ویم. نو دا صورت تکاثر یې ورته ووی، خو دا چې کله ویم نو دې سره تاسو لږ وجاړئ، زړه کې غم راولئ او یر راولئ. نو رسول الله مبارک هغه صورت ووی. نو بعضې صحابو خو د سترګو نه اوښکې لاړې، خو د بعضې صحابو د سترګو نه اوښکې لا نړۍ داسې پاتې شو. نو نبي علیه السلام ورته دوباره ووی، بیا وویم او بیا وجاړئ او یو صحابي وی من صحابي نوم یې شو چې ما رسول الله مبارک ته وکتل او دا صورت یې ووی، نو دومره وجاړل چې هغه سلګۍ یې مه ولیدې، داسې وجاړل. نو دې سره بیا د صحابو زړه نرم شو او ټول وجاړل. نو رسول الله مبارک ورته وی ابوال صاحب دا وره وی دا تاسو ته ما وی چې ولې وجاړئ، د دې یو خبره وره، د دې یو مقصد وره چې دا صورت چا وورید او په اصل مقصد یې وورید. چې زه تا ته اصل مقصد کوم بیانوم او د ده په سترګو نه اوښکې لاړې یې زړه کې یره راله. نو ستا خو د سترګو نه اوښکې لاړې یا دې په زړه کې یره له، خو رسول الله مبارک وایي دقه یره او دقه اوښکو د برکته به الله ستا ټول ګناهونه معاف مغفرت به دې الله